چې یو سړی و خرې ساتلی و، نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کوله. چرته سره چلوله پټو ته، نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته، چې ملغلره بیا مونته، نو خیال یې وکړ چې هلکه ستا نور څوک دي، خو یو ته یو دی دا خر دی، او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي. نو دا داسې ښه مری ده، راشه دې خر ته یې په غاړه کې واچو. نو ملغلره خر ته په غاړه کې واچول. چرته یو جوهري پیرا پیښ شوی دی چې کتلی دي چې اوفوی دا خو ملغلره ده، او دا خر والا د دې خر په غاړه کې اچولې ده. دا خر والا ته پته نشته چې دا د 1,000 روپو ملغلره ده. ورته ویل کاکا دا مری خرڅی نه؟ نو خر والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم؟ وی په سوی ورکې؟ وی خو چې څه دې راکړه؟ هغه ورته یو 10 روپۍ رئیس کی دي. نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خر کېده. 10 روپۍ چې خر والا کتلی دي لیونی شوی دی، او 1,000 مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه، هغه سړي له یې ورکړه، او اوس په یو منډه روان دی. چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نشي چې نه علمه. جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 1,000 روپو ملغلره ده، او خر والا ځان له په منډه روان. جوهري هغه مری یوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او ښه بهترین بکس کې کېښوه، ډېر په قدر او په عزت. لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو د پاره څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ کړي. څه زمانه پس بادشاہ ته د هغه ملغلرې ضرورت شو چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یوه خیږي. اوس کال پس سپای کې یوه د دې څه مطلب دی؟ دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی دی داسې بند چې اسمان کې ګړګړ وشي، نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او دا خوله پرانیستی شي او داسې وازه خوله ونیسي، نو چې ساس کې پکې راوغورځېږي. که یو ساس کې باندې دا سپای بند شوه او سمندر بیخ ته لاړه، نو هغې کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي. دا یو قیمت بیا لکونه روپۍ. او کدی سپای هرسو کو او خلای وازه نیولې وم دویم ساس کی تم، نو کال پس پکې 2 ملغلرې وي، خو د دواړو قیمت دغه یو عمره نه وي بیا. نو ځکه مولانا روم وایي چې کاسه چشم حریصا پر نشد، کاسه چشم حریصا پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. وای د انسان د سترګې دي دام د هرس نه ډکي، او چې لږ شی راشي ورپسې نور وی، چې نور راشي ورپسې نور وی. تا صدف قانع نشد پر در نشد. لکه هغه سپی چې دویم ساس کې تخله وازه نیولې ولري، نو قیمت کم شي.
زما عزیزانو بادشاہوی چې ما ته ملغلره پکار ده، خو هغه ملغلره پکار ده چې کما کال پس په سپای کې یووزي. دې جوهري ووی چې ما سره شته، منډه کړې ده او بکه سره اغستی دی چې پرانیستی ده چې ګوري ملغلره دوه ټوکړې پرته وه، ماته وه. دی جوهری ورته وی چې بیړه دې تباه شه. د خره په غاړه کې خرواله اچولې وي نو نه ماتې دی، او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته شو. ملغلره ورته وی چې زما بیړه مه تباه کوه، جوهري بیړه ستا تباه شه. خروالا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه نو خروالا ته دا پته نه وه چې دا د 100 روپو ملغلره ده، کني زه به خره ته غاړه کې نه اچول. نو اوس ما ته ولې شو؟ ما ته ځکه شم چړه مې وچاودو چې تا ته زما قیمت معلومو او په دومره سپک قیمت ته واغستم په 10 روپۍ. که خروالا زه د خره غاړه کې هم هغه ته زما قیمت نه معلوم، تا ته پته وه چې دا دومره اعلی اوچت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست. او د پاکستان مسلمانان کافر کا په قیامت کې دوزخونو ته ځي او په عذابونو کې مبتلایي، واغی تا قیمت نہ دے معلوم دے سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ورتا قیمت معلوم دے دے قرآن، نہ ورتا قیمت معلوم دے دے حدیث دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاسو بدبخت قوم سبکوائے چھ دے قرآن غندی عظیم کتاب موجود دے، دا حدیث غندی عظیم کلام موجود دے، او ستا دا ملک فیصلے دا پیرنگی پا قانون کی گی. ملک دا ملک بخاورز نہ گو رہے، ملک دا ملک دا دا زید عمر بکر خبر نہ دا، ملک دا ملک بخاورز نہ گو رہے. دا پا کچرو کی چھ پا لکنو خلق ولاری او د زندګۍ فیصلې د پیرنګي تعزیرات ته وړي وي، دا خلق به څنګه خو؟ قرآن غوندې عظیم کلام په دې المارۍ کې پروت دی، دوړې پې پرتې وي، ماشومان وله راولېږئ چې ورشه که سبق وایه که نه وایه قرآن خو به وشلی لږ که نه. دا غندی عظیم کلام موجود دے او ته د زندګۍ فیصلے د پیرنګي قانون توڑے کیږي بچ